پاکستان د بنگلادیش خلاف ڑومبی ټیسټ میچ د پاره 2 ورځې مخکې خپل سکواډ اناونس کړی دی. په دې پلیئنگ 11 کې کم کلاډیان شامل دي په هغې باندې مکمل تبصره کوو. تاسو به هم خپله رائے ما سره په کمنټ کې شریکه کوئ چې آیا کم کلاډي شاملول پکار و کم کلاډي نور شاملول پکار. که چېرې پلیئنگ 11 ته ځو خو هغې نه مخکې راولپنډي کې دا ګراونډ چې کوم دی راولپنډي دی. په راولپنډي کې ڑومبی ټیسټ میچ دی. په پی ایس ایل کې به تاسو کتلي وي چې په راولپنډي ګراونډ باندې به په 20 اورونو کې 200 240 ښه په اسانه باندې دا سکور کېدو. ځکه هغه وکټ داسې وکټ وه چې بالران پې داسې ډبېدل لکه د خرو، لکه بالرانو دپاره یو قسم له قبرستانو. کمنټیټرانو به وایي چې دا د بالرانو دپاره قبرستان دی دا وکټ. اوس هغه وکټ چې کوم دی پی سی بي داسې بدله کړې چې بیخي ګرین ده. ګرین وکټ ته د فاست بالرانو دپاره ډېره زیاته اهم وکټ ده. ټیسټ میچ کې به پته لګي په 21 اګست باندې به دا میچ شروع کیږي او نن 19 اګست ته 2 ورځې مخکې پاکستان کرکټ بورډ خپل سکواډ اناونس کړی دی. وکټ میچ پر ورځ به پته لګي چې آیا وکټ څنګه بیهیو کوي. بالر دپاره په فیور کې ده که نه ماغه رنګ د بیټسمین دپاره په فیور کې ده. خو ډېره ګرین وکټ ته د فاست بالر دپاره ډېره اهم وکټ ته. فاست بالر په ډېر ښکلی بالینګ کولی شي. که راشه موږ د پاکستان پلیئنگ 11 وګورو نو دې کې هم دی داسې سپنر سپیشلیسټ نه دی ایستلی ځکه وکټ چې کوم د فاست بالر له جوړه ده. که تاسو اوپننګ وګورئ عبدالله شفیق اور سایم ایوب اوپنر دی. سایم ایوب دپاره یو بله غټه موقع ده جي. که دا ځل هم سایم ایوب فیل شو نو بیا مشکله ده چې د له بل چانس میلو شي. سایم ایوب دپاره په ټیسټ میچ کې دا یو بله غټه موقع شوه چې عبدالله شفیق سره به اوپننګ کوي. شان مسعود خپله په 1 ډاون دی، کپتان دی، د دې لوبډلې کپتان دی. بابر اعظم په ورپسې بیا په 2 ډاون دی په نمبر 4 پوزیشن باندې. سعود شکیل ورسره وایس کپتان دی. بیا محمد رضوان دی جي. سرفراز هم ډراپ دی. سرفراز هم په دې میچ کې نشته دی. رضوان له یو ځل بیا موقع میلاو شوې ده. بیا سلمان علي آغا دی. بیا ښکته وګورئ ټول فاست بالران دي. شاهین افریدي، نسیم شاه، خرم شهزاد، محمد علي ټول فاست بالران دي. حارث رؤف پکې نشته دی. شاهین افریدي، نسیم شاه، خرم شهزاد، محمد علي. چونکې ابرار احمد هم خو چونکې وکټ داسې جوړه ده چې د فاست بالر وکټ ته نو ابرار احمد یې ډراپ کړی دی او د ابرار احمد په ځای دی محمد علي ان کړی دی. محمد علي د ټیسټ دپاره ډېر ښکلی بالر دی. په ټیسټ کې د هغه ډېر ښه ریکارډ دی جي. بل خرم شهزاد هم ښکلی بالر دی. لکه صرف اور صرف یو سپین بالر سره به دی ګراونډ له کوزیږي. هغه هم دی پارټ ټایم سپین بالر. هغه هم سپیشلیسټ نه دی. هغه دی سلمان علي آغا. سپین آلراونډر دی. بیټینګ ښه کوي. بیټینګ آلراونډر دی خو ایکسټرا ایج ورسره دا دی چې سپین بالینګ هم کولی شي جي. نو دا هم سپیشلیسټ نه دی لکه نه داسې سپیشلیسټ لیګ بریکر دی یا آف بریک بالر دی. یعنی یو قسم له داسې سپیشلیسټ سپین بالر دی سره په لوبډله کې نشته. لکه ابرار احمد دی په سکواډ کې چولی خو هغه هم په دې پلیئنگ 11 کې نشته دی. نو تاسو په دې سکواډ باندې یو نظر واچوئ او ووایئ ما له په کمنټ کې چې آیا ښه بیلنس سکواډ دی. یو کلاډي داسې شته چې په دې تاسو غواړئ چې په دې سکواډ کې شامل وي، په دې پلیئنگ 11 کې شامل وي او هغه پکې میسنګ دی. نو د هغه نوم تاسو په کمنټ کې ولیکئ. خو د هغه په ځای چې تاسو کوم کلاډي د سکواډ نه آوټ کوئ نو د هغه نوم هم ولیکئ چې دې کلاډي په ځای دا کلاډي پکار. نور زما په خیال ښه بیلنس سکواډ دی. سایم ایوب له پکې غټه اپرچونټي ده چې دا دله پکار چې دا مکمل کیش کی. سلمان علي آغا له هم غټه اپرچونټي ده. نور خرم شهزاد خو ریکوري راځي د انجری نه پس ریکور شوی دی. هغه بیک کوي. محمد علي خو الریډي پاکستان دپاره ښه ګیم کړي. سعود شکیل دپاره هم یو غټ امتحان دی. هیز ا وایس کیپټن. او شان مسعود هم په هوم ګراوند باندې به لګي. ګورو به چې پاکستان څنګه پرفارمنس کوي. دا مکمل پلیئنگ 11 دی جي د ڑومبي ټیسټ دپاره چې 2 ورځې مخکې د پاکستان کرکټ بورډ اناونس کړی دی. د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.